السلام علیکم. اوه سیزونه دي چې د چا د سپرم اکاونټ یا ټوټل اماونټ کم دی، دا لږ په غور باندې واورئ او د دې ځان لغم وکړئ. ښه زه هم پوهه کوم. یو ته ویل کېږي 9 ایل میتایل فولیټ 1 میلی ګرام یا 2 میلی ګرام، دې کې یو ګولۍ روزانه. د دویم نوم دی 9 زنک 40 میلی ګرام یا 50 میلی ګرام، دا کپسول پام کې راځي دواړه، د دې نه یو ګولۍ روزانه. یو ته ویل کېږي 9 ایل کارنیټین 1000 میلی ګرام، سار او ماښام یو کپسول. یو ته ویل کېږي 9 سیلینیم 200 مایکروګرام، یو ګولۍ روزانه. یو ته ویل کېږي 9 ویټامین سی 500 میلی ګرام، سار ماښام. یو ته ویل کېږي 9 ویټامین ای 400 انټرنیشنل یونټ، یو ګولۍ روزانه. او که وس مو ورته کېده نو بل ته ویل کېږي 9 سی کیوټین 100 میلی ګرام، سار او ماښام یو ګولۍ. زه به دا په کمنټس کې هم لیکم او کمنټس نه تاسو بیا دغه تصویر ځان له ډاونلوډ کړئ او ځان له چې د چا کوم بچي په سعودي عرب کې دی بیګا ماته 3 کسانو ټلیفون وکړو او هغوی ته مو ویل چې زه به نن تاسو لپاره ویډیو اپلوډ کوم انشاءالله. نو هغوی خو ځان له هلته راواخلئ. په پاکستان کې چې کوم بچي دي الله تعالی د هر سړی د بچو په نعمت باندې موړ کړي. څوک اولیګوسپرمیا ته مخامخ دي، خو هغه اولیګوسپرمیا ته چې د چا LH د چا د هارمونو لیول نارمل دی، LH یا FSH دغه ته مخامخ نه دي، یا ورکوسل ما اوس یو مریض ورکوسل مسله وته اولیګوسپرمیا او ډیوټ ورکوسل او بیا په هغه کې هغه ته پایوسپرمیا هم و، مطلب پس سیلز هم راتلل. نو ماره پر ډاکټر ته مو ته اشاره د اپریشن کو بچنګ او دغه بیا چې هغه تعالی اپریشن کې کوم علاج درکړي ان شاء الله ولدي چې دغه سره پایوسپرمیا د مسله به هم دغه سره ختم شي. ما دې ویډیو کې تقریبا 44 اتنه ورځې او دغه کې رونو معذرت نه غواړم چې ما تاسو لپاره مردان، پېښور، پنډۍ، لاهور دا ټوټل مارکیټونه چې زما کوم تعلق هغه ټول استعمال کړم چې زه به دا سیزونه دلته پیدا کړم او زه به دې بچیانو ته په اوریجنل شکل کې دا ور مخامخ کړم. که په پاکستان کې پیوسیز باندې میډ ان یو اس اے لیکلي یا مینوفیکچرډ ان یو اس اے یا مینوفیکچرډ بای یو اس اے هم پته نه لګیږي. دا هاي قیمتونه ول سیزونه دي. اوس به تاسو وایئ چې دا و قسم سیز چې کله موږ ویبټال راوړو پاکستاني طاقت ګولې نو پاره کې 27 یا 28 قسم انګریډینټس دي، مختلف ویټامین دي پکې، منرال دي پکې. که موږ کله سربېکزیټ راوړو نو پاره کې وسی غټه فارموله ده پاره کې، خو پاره کې هر یو سیز که تاسو دا په یو ځای کې رالی نو دا به پکې تاسو ملويږي. دا په دې 1 میلی ګرام دی، پاره کې به 200 مایکروګرام وي. دا په دې کې 40 میلی ګرام دی، دا به تاسو په سربېکزیټ کې ملويږي 20 میلی ګرام. دا ال کارنیټین چې کوم دی نو دا 1000 میلی ګرام دی، دا په پاکستان کې مطلب کې ملويږي نو په کمبینیشن کې دا ډیر په لږ مقدار کې ملاويږي. خو چې کله تاسو د اولیګوسپرمیا علاج کوئ نو په اولیګوسپرمیا کې به تاسو د دوايانو ته لګي نه وایي چې مطلب دا ډېرې بوتنه وایي چې دا دوايان ډېرې دي. دا به هم په 2 میلی ګرام کې استعمالوي، دا به هم په 2 میلی ګرام کې استعمالوي، دا به هم په 2 میلی ګرام کې استعمالوي. او د سعودي عرب نه به ځان راغواړي د پاکستان برانډ نه، پاکستان کې زم د راوړم زه په لاس راوړم په تاسو باندې په زر خرڅ کما هغه باندې به صرف لیکلی شي یو اس اي، هغه به اوریجنل یو اس اي ولا نه. نو چې چا رشتہ دار یا دوستان په یو اس اي کې یا په یو کې وي یا په دوبۍ کې وي یا په سعودي عرب کې وي نو تاسو هغوی ته ویلی شئ چې زموږ دپاره دا دوا نه وغواړئ. او هغوی دپاره بیا دا عرض دی چې تاسو کلې باندې مخکې نو دا نو د امریکا یو کمپني ده، نو فوډز ته ویل کېږي، دا نو د امریکا برانډ دی. په دې باندې به لاندې لیکلي میډ ان یو اس اے یا به پې لیکلي مینوفیکچرډ ان یو اس اے یا به پې لیکلي وي مینوفیکچرډ بای یو اس اے. دا الفاظ به لیکلي وي خو د هر یو نه مخکې لیکلي وي نو، د دې نه به لیکلي مخکې نو وي، د دې نه به مخکې نو لیکلي وي، د دې نه چې د هر یو نه مخکې نو لیکلي وي د دې به دا مطلب وي چې دا د امریکا جوړ دي، دا د نو فوډز دي. که نه صرف زنک پې لیکلي وي، صرف میتایل فولیټ پې لیکلي وي، د دې دا مطلب چې دا چېرته لوکل برانډ دی. مختصر غونډې ریپلی مې درکړله. دوايان ډېرې دي خو د دې بیمارۍ دپاره دا ډېرې نه دي. دا به تاسو کم از کم 3 میاشتې او زیات نه زیات 6 اتو میاشتې پورې استعمالولی شئ. چې کوم بچي اولیګوسپرمیا ته مخامخ دي او تاسو ته محسوس چې د هغوی د LH یا د FSH د هغې مسله ورته نشته، ورکوسل مسله ورته نشته، نو که هغوی دا دوی نن شروع کړله نو نان سټاپ بیا 3 میاشتې استعمالوي او 4 میاشتې پس بیا تاسو ټیسټ کولی شئ. دا نه چې تا نن د شروع کړه ته وایې چې زه 6 ورځې پس یا میاشت خپل د سپرمو ټیسټ کوم. تقریبا چې دا به کم از کم د 40-45 زره پوسه زیږي او په دې کې ټوټل د 3 میاشتو ډوز دی. هر یو ډوز چې رالی دا به د 3 میاشتو کېږي ستاسو چې کومه سهار او ماښام دغه سهار او ماښام ده، چې کوم یو ټیم نه نو ځان ته سهار ته کوي، څه غرمې ته کوي، څه ماښام ته کوي. تاسو ته به د دوايانو مقدار چې کوم دی دا به تاسو ته مطلب تقسیم بشي په خوراکونو باندې په ازابۍ په یو پیر باندې نه. خو که تاسو پاکستان کې راخلی نو میبي چې په هغه کې صرف لیکل په یو اس اي وي او نور به هغه په یا کارخانو کې جوړ شوي وي یا به زموږ په شاخ نمبر 6 کې جوړ شوي وي. په اخره کې ما ته کم از کم 700-800 کسانو میسیجونه کړي، ټول مې ډیلیټ کړي. زه بچیانو په دې باندې پوهه کوم چې کله زه یو میسیج کلیک کوم او د هغې ریپلی ورکوم او هغه سړی اپلاین وي بیا په دې کې زه بل ریپلی ورکوم او هغه اپلاین وي، نو چې بیا کله زه بل ریپلی ورکوم او هغه ځله کسان ماته ریپلی راکوي نو بیا ماته ټینشن چې خدای پاک دا اوس ما کوم یو کس مطلب د مسله څه و چې دلته زه کوم جواب ورکوم. نو په دې وجه باندې زه تاسو د واتساپ باندې جواب نشم درکولی. د دې دا خبره نه چې ما کې تکبر دی یا ما کې لوی ده. زه یو لسم پاس کس یم په شاخ نمبر 6 کې یو ادنا لاجل او ډیسپلین خرڅول والی ما څه غټه ډیګري راسه نشته، څه غټه عہده راسه نشته او که الله تعالی لرام کړله نو د ملنګۍ عادت مو ملنګي خوی مې دی. بخښنه درنه غواړم که چاته په واتساپ باندې اوس نه پس هم جواب نه ملاویږي، د هغې مطلب به دا نه وي چې په دې کې تکبر دی یا د کې اګنور کول دي. د الله تعالی په حکمونو کې
کرانه کوتاهي وشي د هغه په حقوق کې باور مې دی چې الله تعالی به راته معاف کړي. خو که د بندیانو په حقونو کې په دې کې راته دلازاري وشي نو یقین مې نشته که اوسنی مخلوق څوک معاف کړي. یاره مې په زړه کې ښه ډېره ده، تاسو به زما باره کې څه منفي سوچ نه راولئ، ستاسو باره کې زما پازیټیو سوچ دی. زه به دا دعاګانې کوم چې تاسو د الله تعالی څه جایز شرعي لحاظ څه جایز وي او کوم ستاسو خواهش وي الله تعالی دې هغه پوره کړي. تاسو ما دعاګانو کې یاد ساتئ. دا څیزونه به ځان له سعودي عرب کې که کوم مسافر وي هغوی دې ځان له هلته راواخلي. که کوم مسافر هلته نه وي او پاکستان کې کوم کسانو ته دا مسله وي نو سعودي عرب ته دې یا دوبۍ ته یا روسیې ته یا UK کې هلته ته چا ته وي چې موږ پسې دا دوايان راولېږه او د 3 مشر روز راپسې راولېږه. خو چې د هر نه مخکې نو لیکلی وي او وي پې د نو فودز د امریکا چې کومه کمپني ده چې د هغوی جوړ شرط پکې دا دی. الله تعالی دې وکړي چې تاسو هر یو ارمان د شر مطابق او تاسو په خواهش باندې پوره شي. ما هم دعاګانو کې یاد ساتئ. میلیونونو کې کسان دي چې دا الله تعالی د بچو د نعمت نه در دې وخت پورې محروم ساتلي دي. څوک اولیګوسپرمیا ته، څوک پایوسپرمیا ته، څوک ایزوسپرمیا ته مخامخ دي. نو کوشش دا وکړئ چې دا ویډیو خلکو ته خیر د واتس اپ کې د خپل فیسبوک اکاونټ نه خیر د واتس اپ د ملګرو سره شیر کړئ چې څوک د بچو اولیګوسپرمیا ته مخامخ نه شي هغوی ځان له د دې دوايانو غم وکړي. د دې سره تاسو ویټامین D3 ملګري کولی شئ. د دې سره تاسو دا یو خبره نه پکې ایره شوله چې څوک سیلینیم استعمالوي نو دوی د ورته یو 1 mg یا 2 mg چې دونه اوږد ډوز لپاره استعمالوي نو دا د کاپر مقدار په وجود کې لږ شانتې کموي. نو خیر د هغوی د ورسره د سیلینیم سره د 1 mg یا 2 mg کاپر دا خامخا اخلي. او بیا هم چې ما چاته په واتس اپ ریپلای نه کړي یا را روان وخت ته بیا هم ونه کړم د هغوی نه خصوصا سپیشل اډوانس کې بخښنه او د تېره شوو نه په تېره شوې غلطۍ باندې بخښنه یا کوتاهۍ باندې بخښنه غواړم. اجازت نه غواړم. د الله په امان.